बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګرانو کتونکو اوریدونکو سونو پښتونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي اشاریه سلور کې ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی درون خوږ پروګرام شب معراج النبی صلی الله علیه وعلى آله وسلم د خپل درون خوږ ګیسټ جناب مفتی عتیق الله صاحب محتمم دارالعلوم افضلیہ سڑوزی پایان ممبر زونل اور رؤیت هلال کمیٹی خیبر پختونخوا سره د خپل دون خوږ پروډوسر سید اظهار محمود صاحب خواږو عزتمندو نن به تاسو ته د دغې مبارکې شپې حوالې سره زمونږ درون خوږ ملما مفتی عتیق الله قادری صاحب د خپلو زرینو خیالاتو اظهار کوي. خواږو عزتمندو رابطه نمبر یاد ساتئ 09152544143. گران قدر سامعین زی وقار، گران قدر کتونکو، معراج اصل مقصد باری تعالی دیدار او چې د دې په ضمن کې عرش او ملائکه هم اخودلی شو. مولانا رومی رحمہ اللہ فرمائی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تاسو ته د معراج النبی صلی الله علیه وسلم مبارک وي. زه د خپل درون خوږ پروګرام شب معراج النبی صلی الله علیه وعلى آله وسلم آغاز شروعات حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم دربار اقدس کی درود و سلام سره کومه. تاسو هم اوریدون کی او کتون کی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم دربار اقدس کې عاجزی سره خاکساری سره او په دې نیت چې زما درود شریف رسولی کیږي، پیش کولی شي، زما د پلار نوم اخیستلی کیږي او ما ته زما د سلام یعنی کم سلام چې زه خپل خوږ پیغمبر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اولیږم او ویما د هغې جواب ما ته میلاویږي. راځئ خوږو عزتمندو خپل خوږ پیغمبر حضرت رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم باندې درود و سلام وایو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوږو عزتمندو معراج کا اصل مقصد دوست حقیقی باری تعالی کا دیدار تھا جس کے ضمن میں عرش اور ملائکہ بھی دکھا دیے گئے. مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی
سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ خوگو عزت مندو اللہ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید کے فرمائی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. دغه آیات کریمه ترجمه دغه آیات کریمه د 15 سپارې د سورت بنی اسرائیل لومبنی آیات ته. الله تعالی په دې آیات کریمه کې فرمایي پاکی دا هغه ذات لرا سبحان الذی اسرا چې شپه په شپه بوتلو د شپې په لږه حصه کې بوتلو اسرا بعبده سبحان الذی اسرا بعبده بوتلو بندخ بل لیلا د شپې په لږه حصه کې د شپې په یو وړه حصه کې په قلیل وقت کې دا فرش نه عرش نه بره پورې د مکان نه لا مکان ته سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. الله جل جلاله په دغه آیات کریمه کې د معراج شریف حصہ څه قدر حصہ څه حصہ بیان کړی دا. سبحان الذی پاکی د هغه ذات لرا چې شپه په شپې بوتلو بنده خپل لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد الحرام نا مسجد اقصا پوری. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. گران قدر مفتی عتیق اللہ قادری صاحب دارالعلوم افضلیہ سلوزی پایان محتمم ممبر زونل رؤیت ہلال کمیٹی خیبر پختونخوا ته په پروګرام کې خوش آمدید او السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سے مبارکہ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. مننه او شکریا ستاسو ډیره مننه کوم چې په دې مبارک شپه په دې مبارک ساعاتو کې په دې مبارک لمحاتو کې او د دعاګانو د قبولیت په دې وخت کې تاسو مونږ ته دا وخت او دا مکم راک او دا سعادت زموږ لپاره ډیره مننه شکریا تشکر ستاسو د ټول ټیم مفتی سے مبارکه. جزاک الله مفتی صاحب. اول ستاسو تعارف او بیا چې کوم ټاپک ته شب معراج النبی صلی الله علیه وعلى آله وسلم د دې حواله سره تاسو خپل ګران قدر سامعینو تبا س لب کوشای کوي. ها قربان نن شپه د دعاګانو د قبولیت شپه ده. د نن شپه د مشکلاتو د حل کېدو شپه ده. د کریم پروردگار عالم جل وعلا د خصوصي قربت د خصوصي کرم د خصوصي رحم او د خصوصي د رب کائنات جل وعلا د مغفرت عظیم و مبارک شپه ده. زه عاجز فقیر مفتی عتیق الله قادری څنګه تاسو مخکې ارشاد فرمایل مخاطب یم تاسو تاسو ټول د پښتونخوا سونو پښتونخوا ریډیو څومره اوریدونکي ملګری دوستان دي ټول ته مخاطب یم ټول ته سلامونه وایم او د نن شپې په حواله سره چې سفر معراج او شب معراج او معراج چې دا بلندی ده او دا عروج دی او دا قربت دی او دا یو د اسلام د تاریخ یو داسي واقعه ده یو داسي
عظیم مقدس د الله او د الله د نبی ترمنځ د عشق او د محبت د نیاز او د راز هغه حکمتونه او پدې کې هغه رازونه او هغه سبقونه او هغه خوشحالي هغه سکون او هغه راحت کې پروت دی چې هر مؤمن هر مسلمان هر کلمه گو د دینه د خپل حیثیت مطابق هغه خپل برخه هغه اکستل شي. نو د نننې شپې چې کوم عظیم تاریخ دی ان شاء الله العزیز په مخ خبرو کې با هغه تاسو په مدد او تاسو په نگرانی کې ان شاء الله سامعین ته کېدو. خدا ابتدایي کلماتو کې دغه کلمه چې دا زموږ سعادت ته او زموږ خوش قسمتي ده چې رب کائنات د شب معراج دا مبارک شپه زموږ استاد الله نصیب وګرځولا. جزاک الله ګران قدر مفتی صاحب. د موضوع حواله سره ړومبنه سوال سفر معراج النبی صلی الله علیه وسلم حکمتونه سری او دویم سوال دا دی چې په سفر معراج کې زموږ د پاره څه سبق پروت دی. جی دا مفتی سے مبارکہ سفر معراج څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې دا خو یو عظیمه واقعه ده او دا د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسمانی او د روحانی پرواز په تور باندې شو. د دې سفر حکمتونه د دې سفر کې سبقونه دا خو ډیر زیات دي او دا مسلمان چې کله خپل روزمره ژوندۍ کې د دغه حکمتونو د خپلولو کوشش انسان وکړي د انسان ډېری تیاری په باندې رڼا کیږي ډېری جوړې په د انسان بنديږي ډېر د انسان مخ ته پراته ډالونه په باندې ختميږي او د انسان مخ ته چې کوم رکاوټونه دي هغه رکاوټونه د انسان ختميږي. د سمندر په دلدل کې چې کوم ډوب انسان دی کچره په سفر معراج باندې انسان سوچ کی غور کی فکر کی تدبر کی نو هغه د سمندر د دلدلنا انسان راوتل شي او انسان په یو میدان کې خپل جون کول شي. که چېرې د دې په حکمتونو باندې انتهایی اختصار سره نظر واچوم نو په سفر معراج کې د ټولو اول مفتی صاحب د الله رب العزت جل وعلا د عظیم قدرت مظاهره ده. د الله رب العزت جل وعلا هغه قدرت چې هغه قدرت الله والله على كل شيء قدير دی چې د دې معراج شریف نه دا ظاهريږي هغه الله چې کن فیکون دی هغه الله چې علیم بذات الصدور دی. نو د دین د الله د قدرت د الله د طاقت د الله رب العزت جل وعلا وسعت چې دا غي اندازا هغه نشتا انسان نشي لګولې صحت مقرر نه دی چې د الله قدرت سونه دی د الله وسعت سونه دی د الله طاقت سونه دی. یعنی په دې یو شپه کې او د شپې په حصہ کې د ځمکې نه اول اسمان دویم اسمان تر اووم اسمان تر لا مکان چې هغه ځکه نورانی مخلوقم پاتې شي چې هغه ځکه بیا نور مخلوقم لاندې پاتې شي او محبوب مدني جانان د خپل رب کائنات سره دنا فتدلل په مقام باندې هغه یوځي شي. نو دا د الله رب العزت د طاقت لا محدود طاقت یو اشاره د انسان بنده ته چې الله هغه طاقتونو والا ذات دی. دویم نمبر مفتی سے مبارک کوم پدې کې وګورو نو پدې کې د منځ اهمیت کم دی نو هغه پدې کې بیان دی دا یو حکمت دی د دغه سفر معراج په حکمتونو کې یو حکمت دی چې د معراج په وخت کې او د معراج په شپه باندې الله رب العزت جل وعلا دا مقدس او خستخل التحفه مدني جانان او د مدني جانان امت ته د منځ ور کړی و چې دا د عبادت یو بنیادی رکن دی. نو د دین دا ظاهریږي چې دا منځ د انسان د روحاني د ترقی یو اهم وسیله ده یو اهم ذریعہ ده یو اهم لار ده. نو د الله رب العزت سره د تعلق مضبوطولو یو بهترین ذریعہ هغه منځ ده. نو دویم نمبر حکمت چې کوم د منځ اهمیت نه واضح طور باندې د دین لغي اندازه لګي بل د انساني کمزوری چې کوم دی یاد دهانی د معراج په سفر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په مختلف اسمانونو د جنت او د دوزخ حقیقت مدني جانان ته خودلو. نو د دینه انسان خپل کمزوریو احساس ورته انسان ته کیږي چې د هغه ژوندۍ څنګه ژوندۍ ده کچر تقوا او اخلاق بهتري
انسان کې موجود وي نو هغه د پاره جنت ته چې هغه جنت نبی علیه الصلاۃ والسلام د سفر معراج او شب معراج په وخت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کتلو هغه بیا خپل امت ته چې کوم دینو هغه خودلو د غرنګ دوزخ حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلو نو موږ ته احساس یاد دهانی چې کوم د تقوا د اخلاق د دین او د اسلام هغه مونږ ته راځي او یا انسان چې کوم د کم بدوي نو انسان په دې باندې سوچ کوي چې یره سفر معراج کې جنت او دوزخ خصوصیت سره ذکر شوی نو دا د انسان د پاره دی چې انسان جنت هم شتا دوزخ هم شتا ستاس کې دا ستا په خپل ځان کې دا چې دوزخ ته تګ غواړي نو بیا به چې کوم د دوزخ لارې اساني دي جنت ته تګ غواړي د جنت لار تقوا ده د جنت لار اخلاق دي د جنت لار امن دي د جنت لار عبادت دي د جنت لار د الله ربوبیت دي د محبوب مدني جانان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه په سنت باندې عمل کول دي بل پدې کې دا ایمان یو امتحان موجود دی معراج واقعا دا یو امتحان وو چې هغه کې د خلکو د ایمان پاره کې کوم نه چیلنج شو چې هغه کې د مضبوط ایمان والا خلک موجود هغه د واقعات تسلیم کا کوم د کمزوري ایمان والا خلکو هغه په شکوک او په شبهات کې مبتلا شو لکه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د هغوی خلیفہ بلا فصل سیدنا و امامنا امام المجاهدین امام الصحابه امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله مبارک را روانو د شام د سفرنا مخله ولا ابو جهل په منډه ورغه ورته ویل چې لکه نن خو د یار سبل خبرې کوي نور خبرې کوي ویسه خبرې کوي و یار دی وای چې وایزه د ام ایمن د کورنا لاړم خانه کعبه ته د هغه دین بیت المقدس ته د بیت المقدس نه اول اسمان دویم دریم تر اوم تر لا مکان او وی واپس په بستر ته راغل زما بسترم ګرموا لا هغه سي حالت د سترګو پرب کی امام الانبیاء ځل لاړم د دل تر راغم ابوبکر صدیق تاسو کی وسوق وی محمد بن عبد الله وی چې محمد بن عبد الله وی بالکل حقیقت وی بالکل رښتیا وی او ما په باندې ایمان راوړل بالکل ټیک خبره کوي نو دا ابوبکر صدیق اون تر خلکو د ایمان د مضبوطیا سبب جوړ شو او د بعض منافقینو چې کوم دي د ایمان د هغه کمزوري او د ایمان چې کوم راخکاره کېدو د کمزور ایمان راغی یو سبب هم جوړ شو بل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پدې کې ول یو خاص مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پدې کې ورکړل شوی دی دا معراج د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت دی روایت لیکلي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دي سلور درش معراجونه شوی دي سلور درش ملاقات شوی دي خدا شکم د نننې چې کوم شپه دا د 27 دا پټولو کې مشهور او معروف معراج شریف نو پدې کې یو خاص قرب یو خاص مقام چې قران په طرف تدل باندې الله تبارک وتعالى جل وعلا بیان کړی دی او د قربت پدې کې یو عظیمه مظاهره وا نو دغه انسانانو لپاره د بهترین راهنمایي د فراهم کېدو لپاره یو پیغام دی چې په مخلوق کې چرته اولاد که مخلوق کې بهتر دی که مخلوق کې قریب د الله یو څوک مخلوق موجود دی نو هغه مخلوق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود دی چې د هغې د ذات د فضیلت د هغې د مقامیت د هغې د عروج د هغې د مرتبی د هغې د شان د هغې د عظمت د هغې د نبوت د هغې د رسالت د هغې د ټولو یو دلیل چې کوم دی دا په معراج شریف کې یو حکمت زموږ دپاره پروت دی بل په دې کې تاسو که غور پې وکړئ او سفر معراج انسان وګوري نو په دې کې د اخلاقی تعلیمات موجود دي اخلاقی تربیت په دې کې موجود دي لکه د معراج په دوران کې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د صبر د شکر د همت د انسانانو د تعاون او د مدد داسې پیغامات نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک په داسې موقع باندې هغه فرمایلی دي چې نن د سفر معراج حکمتونه دا دومره جوړ دي او دومره وسیع دي چې دې باندې انسان لګیاوي خبرې کوي نو دا نه ختميږي لکه د الله د رحمت او د الله د مغفرت پیغام په دې کې پروت دی مفتی سے محترم تاسو او فرمایل چې سفر معراج النبی صلی الله علیه وسلم کې اخلاق و حکمت موجود دی اخلاقیات جی ګران قدر سامعین زی وقار تک تاسو د خو اخلاق او حواله سره یو 2 منټه قرآن حدیث حواله سره
وعظ او نصیحت وکړو. ډیره مننه. قربان د اخلاقو په لحاظ خو ته دا ووایم او یو ساده خبره وګورئ چې زما اوریدونکي زمونږ ته ساده خلک دي، خواږه خلک دي، درانه خلک دي، مخلصین دي او دا بول چې انسان نن سبا ګوري چې انسان خدا خواهش لري او انسان دا غواړي چې زه د خستخ کار شم، زه د دروغ کار شم. نو هغه د پاره خلک لباس اچي، دغه د پاره انسان چې کوم نو کپڑے اچي، کوټ جامې واسکټ اچي. خو که حقیقي تور باندې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې انسان د عمر بر د پاره ځان ته خایس او خلا راوستل غواړي نو هغه بهترین اخلاق دي چې اخلاق د انسان د خستخ کول جامه ده. آقا مدني جانان صلی الله علیه وسلم په موقع باندې مبارک فرمایي او چې په ورځ د قیامت د میزان پټلبه د ټولو نه درون چې کوم سیز وي ګوري دا ډیره د غور خبره ده او د حدیث مبارک ډیر بهترین حدیث مبارک دی چې دا سرو زرو په ابو سره انسان اولی کې د حق نه ادا کیږي. آقا فرمایي چې ګوره حج څومره لوی عبادت ته، مونږ څومره لوی عبادت ته، زکات څومره لوی عبادت ته. آقا فرمایي چې په ورځ د تعالی د میزان په تعالی باندې بعد د ټولو نه درون چې کوم سیز وي نو به د انسان اخلاق وي، یعنی دا اجر بډیر وي، داغي عوض بډیر وي، داغي بدله بډیری او د میزان تله قربان تاسو پته راغه داوود علیه السلام مبارک چې کوم الله تو فرمایي چې یا الله د میزان تله راتوخي نو چې میزان تله ورته وخودله نو هغه د میزان تله چې کوم نو هغه کله ولې در به هوشه داوود علیه السلام را پریوتو کله چې په هوش کې راغی ټول ملګرو ته پوسو قربان داولي وای ما چې کله د میزان تله ولیدا نو د میزان تله دومره لوی او دومره لوی چې دومره تحت د نگاه یو لوی صحراوي او میدان وي او پاره کې وړو کې د پلاستیک چې کوم دی نو دا دغه پروت وي او د پلاستیک په پروت وي دینم غټوا وای دا دومره غټو چې دنیا نور سپوږمۍ ستوري دا ټول په میزان پتله کې راځي نو وای ما دا سود دا بختوګ د نیکونو ټکای څنګه نو الله ورته فرمایل چې ای زما داوود علیه السلام د دروس زونو نه بده د انسان چې کم دی دا ټکوما یو د انسان چې کم دی نو هغه صدقه چې هغه په اخلاص شي چاهه نیمه کجوروي نو د نیمه کجوري نه ورلا زه د میزان د تل ټکوما بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی بل د اغا اوخکا د الله د يرنه د پتیار کې د انسان نه لاړ شي وی هغه یو اوخکا باندې بولدا د نیکونه ټکوما او بل نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل چې د انسان اخلاق حسنه اخلاق کریمانه وی دا چې کله د انسان موجود وي نو دغه د میزان د تله وی دا ورله پدې باندې ډک کم د اخلاق خو داسې جامه د قربان چې دا اخلاق او جامه چا سره ده نو دې چې ته ناکام شوی نه دی دې چې ته غمجن شوی نه دی دې چې ته خفه شوی نه دی. اخلاق انسان بلندی ته بوزي، اخلاق انسان ته یو لوی عزت ورکوي. ګران قدر مفتی صاحب ډیره مننه، تاسو ډیر ښه انداز کې د خو اخلاقو وعظ وکړو. تاسو خپل موضوع مخکې مزید بسد احترام بوزي یعنی حکمتونه چې کم تاسو بیانوله یو حکمت تاسو بیان کو قدرت مظاهره منز اهمیت د انسان د کمزوري احساس او امتحان دا غرنګ تاسو د دوزخ ذکر کو تاسو د جنت ذکر کو ته سره سره نور کوم حکمتونه دي ګران قدر مفتی صاحب کاغم زمونږه اوریدونکو کتونکو ته بیان کړه دي سره سره قربان کومګه اختصار نکاره خلون د الله د رحمت او د الله د مغفرت یو لوی پیغام په معراج شریف په دې سفر کې او په دې واقعې کې پروت دی. د معراج د سفر په دوران کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ماته د مخ کې عرض کو د جنتونو د دوزخ حقیقت حقیقت له دې نه دا ظاهریږي چې د الله رب العزت جل وعلا رحمت دا جنت ته د داخلي دو سبب دی او د الله مغفرت د انسان تر جنت ته اگر کامیابی لاري هغه د حل کولو سبب دی. دا پیغام انسان د توبې او د الله نه د معافی طرف ته انسان راغب کوي. جو جنت خو جنت هم سره جوړ دی، دوزخ ته دوزخ هم سره جوړ دی. جنت د الله رحمت ته، د الله مغفرت ته او دوزخ د الله قهر دی. نو د دین د بچ کیدو د دوزخ نه او جنت د تلو د پاره انسان ته پدې کې رغبت پروت دی. دغه د امت راهنمایي پکې پرته ده. د معراج په دوران باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تمام انبیو امامت فرمایلی او نبی علیه السلام په بیت المقدس کې وړاندې شو. ټول امامان چې کوم دغه ټول انبیاء کرام دغه په امامتۍ کې دوه رکعات مونږ کو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقام او د انبیاء نه د اوچتوالي دا امت یو راهنمایي ده چې ای امتا بلکې تمام انسانانو ته
چې د دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د امت مسلمه صحیح دین او صحیح تعلیمات او صحیح هدایت پدې کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تمام انبیونا الله رب العزت جل وعلا اعلی او لوی مقام ورکړی دی. نو دا د امت یو خودنه ده او هغه ته یو رهنمایي ده. د غرن قربان دي کې کومه لاړ شو د دنیا او د آخرت چې کوم توازن دی د معراج په واقعیا کې دنیا او آخرت توازن پدې کې چې کوم ښکارا شو. یو طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته دلدلو، بل طرف ته الله رب العزت جل وعلا هغه دنیا ته واپس راولېګل د انسانانو د هدایت د پاره پاغي باندې د عمل کولو د پاره. نو د دین موږ ته دا معلومیږي چې دنیا او آخرت د دواړو کې توازن ضروری دی. دا دواړه چې کوم د کامیابی د پاره د ایمان او د عمل صالح د پاره دا ضروری دي. یعنی موږ باندې صرف دنیا کې همیشه پاتې کیږو، نه به دنیا ته موږ ټول توجه ورکو او نه به کوم د موږ رهبانيت اختیار او ټول به کوم د موږ آخرت طرف ته ځو. نه، موږ په دې کې توازن دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اسمانونو ته لاړلو، مبارک واپس هم کوم د دنیا ته لاړلو. نو دا توازن موږ ته یو پیغام راکړي چې په دې کې توازن اسم خیر الامور اوسطها دي، درمیانه لار چې کوم دغه بهترین ده. دغه رنګي د مادیت او د روحانیت د دنیا چې کوم تعلق دی خپل کې، نو دا معراج سفر کې دا چې کوم د مادي معلومیږي. یعنی مادي دنیا هغه مکه ده، روحاني دنیا هغه اسمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د مادي دنیا نه د مادي وسایلونه لا محدود وسایل طرف ته کوم مبارکو سفر فرمایلو. یعنی د دنیا مادي وسایل دا محدود، بلکې او روحاني چې کوم ترقی او د الله سره تعلق چې کوم دی نو هغه بیا اسمانو ته هغه چې کوم دی نو هغه لا محدود دي. نو دا دواړه لازم او ملزوم دي. دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د صبر او د استقامت ډیره عظیمه مظاهره په دې کې فرمایلی و چې کله معراج شریف واقعا شو. نو دا وخت چې کله په مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په سخت ازمایښونو کې او سخت مبارک ته کوم د رکاوټونو او د دې سفر نه بیا دا ظاهر شو چې الله تبارک وتعالى د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک روحاني چې کوم داغي تجربه او روحاني داغي طاقت او قوت نو هغه دومره قوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قوت کې او په استقامت کې په سفر معراج سره نور چې کوم نه اضافه او شولا. اگر چې مخالفت ډیرو ازمایښونو ډیرو خدا دغه د استقامت د مظاهري یو جلکو چې د امت ته خودلی چې امت هر حالت وی استقامت به کم دی نو دا با تاسو دا به لمن بردي تاسو نیولې وي. مفتی صاحب تاسو فرمایل چې د معراج شریف په سفر کې یو سبق مونږ د پاره یا حکمت هغه استقامت ته جی دا نن سبا زمونږه خپل ملک پاکستان چې دا ډیرو په کوششونو سره او ډیرو په خوارو ډیرو په قربانو سره مونږ ته حاصل شوی دی. قربان انین چې مونږ په دې کې د ازادۍ سا اخلو او د خپل معاملات پکې په ازادۍ سره شکر الحمدلله کو، نو دا د قربانو برکت ته. نو دغه سفر معراج کې مونږ ته دا سبق ملاویږي چې را مونږه په دې ملک کې چې کم حالات روان دي یا کم حالات دي په دې کې مونږه د صبر لمن نه پرېږدو، مونږ به استقامت اختیارو. جی دی حواله سره پاکستان د دنیا هغه ملک دی چې دې ته د اسلام یو قلا ویل شي او دا یو د الله د طرف نه تحفه ده د مسلمانانو لپاره. زمون په دې باندې فخر دی، زمونږ د پاره د خایس دی، زمونږ خلا د پاکستان قربان چې څومره د یو سیس اهمیت ډیر وي، داغه قیمت ډیر وي، داغه فضیلت ډیر وي، داغه قیمت ډیر وي، عمر داغه د پاره رکاوټونه، داغه دشمن، داغه مخالفت، داغه خلاف مقاریت هغه به هم چې کوم دی په هغه لیول باندې زیات وي. پاکستان چې یو اهمیت لري د دنیا په ځمکه باندې، نو د دې د ازمایښونو ورته ډیر دي. نو زمونږه مؤمنانو ته مسلمانانو ته خصوصا هر پاکستانی ته به حیثیت پاکستانی هغه د پاکستان د خوري د پاره استقامت په لکه د غروي د هغه په صبر هغه د ایوب علیه السلام په شانتی وي، هغه بر د پاکستان د خلو د ازددي د قائم او دائم ساتلو د پاره څنګه چې زموږ تاریخ دی چې ویني توشي وي دي خو د پاکستان هغه چې کوم د عزت دی هغه ته تکلیف نه دی رسیدلې. نو ان شاء الله زموږ د خپل عقیدم د خپل ایمان مو دی او د ټول اوریدونکو نم ان شاء الله د امید دی چې موږ ټول اوګه په اوګه باندې قدم په قدم باندې
سینه په سینه باندې ان شاء الله د دې پاک خورې د دې پاک وطن د دې پاک ملت ان شاء الله العزيز په دې کې به استقامت اختیارو د دې د امن د پاره د دې د معیشت ټکولو د پاره د دې د خوبصورتۍ د پاره د دې د صفایي د پاره او هر اندرونی او د بیرونی د دشمن د مظاهره د پاره ان شاء الله استقامت به زمونږ چې کم دي هغه اسوي زمونږ زینه به چې کم دي ان شاء الله د دې پاکستان خایس او خلاوي او هغه اس باندې به ان شاء الله ولدي د پاکستان د هر خور او د هر طرفو څلور طرفونو ان شاء الله حفاظت په خپل وینو باندې قربان کو ان شاء الله. جزاک الله. مفتی صاحب تاسو مزید خپل بیان جاری ساتئ سفر معراج النبی صلی الله علیه وسلم حواله سره کپدی کې تاسو حکمتونه پوره شي وی ډیره خدای حکمتونه پوره شي ویني نو تاسو هغه مخ کې بیان کړئ ان شاء الله تعالی. بیا یو بل سوال لغه تاسو نه کو بس دغه اخیری و پدې کې دا خبرو کوم چې پدې کې یو پیغام بل پروت دی جی چې هغه پیغام ډیر ضروری دی هغه د دشمنانو لپاره پیغام دی جی جی یعنی د معراج په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف آسمانی مظاهر نبی صلی الله علیه وسلم ته خودل شو جی جی په دې دوران کې د الله د طرف نه مسلسل هدایت ملو شو مسلسل په دې کې د الله د طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دشمن د مقابله کولو هغه په یو عجب انداز او په یو عجب طریقه باندې هغه مبارک ته دا خودل شي چې دشمن سره هم چې جنگ کیږي ته خپل حدود چې کم دي هغه با نکراس کی ته خپل دشمن سره په یو داسې انداز باندې مقابله کی چې ستا دین یا خورتا سو نقصان اون رسیږي یعنی یو دشمن سره دشمنی او مقابله کول دا غم چې کم دی په حدودو کې او غم چې کم دی په یو پیمانه کې هغه په یو حد کې هغه چې کم دی نو په یو طریقه باندې کول پکار دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج شریف د سفر نه بعد په عملی تور باندې هغه خود له ماشاءالله ماشاءالله. ګران قدر مفتی صاحب حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مسجد الحرام نه بیت المقدس ته سفر وکړو تاسو فرمایل چې تمام انبیا موجود او تمام انبیاء کرام علیهم السلام ته 2 رکعاته نفلی منځ ادا کو د دې نه بعد دوی مبارک سفر شروع کړو په طرف د اسمانونو جی جی نړومبنی اسمان دویم اسمان دریم سلورم پنځم تر د لا مکان کداغه وضاحت تاسو وکړو چې رړومبنی اسمان کې کم نبی سره ملاقات وشو په دویم دریم کې جی سفر معراج چې کوم آغاز چې څنګه تاسو فرمایل چې د دې لکه دوه حصے دي یو حصہ مسجد الحرام مکی معظمه ته چې د دې سفر او د دې آغاز نبی علیہ السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام په ذریعہ باندې د مسجد اقصی پورې کړو چې براق یو مخلوق کو چاغه و نبی صلی الله علیه وسلم شو مسجد اقصی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ورسېدو ولته کې نبی صلی الله علیه وسلم تمام انبیاء کرام ته منځو کو ملاقات وشولې او تمام انبیو سره جان پہچانم وشولو دا یو روحاني ملاقات دویمه حصہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کم دینو هغه سفر شروع شو اسمانونو طرف ته چې هغه ته بیا معراج ویلی شي او د مسجد اقصی نه نبی صلی الله علیه وسلم مسجد بر اسمانونو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم سفر خپل مبارک شروع کو نو اسمانونو طرف ته کله سفر شروع کو یقیني خبره د موږ ایمان دی او اسمان دي په مختلف مقاماتو باندې په مختلف انبیو سره ملاقات شوی لکه په اولنی اسمان باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات د حضرت آدم علیه السلام مبارک سره د اغي شوی دویم اسمان ته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف یوړلو نو البته کې ملاقات د احادیثو مطابق پرانا باندې حضرت یحیی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام مبارک سره د اغي ملاقات شوی ماشاءالله. دریم اسمان باندې د ملاقات د یو عظیم پیغمبر چې داغه چرته چې حیث او خلو د حسن ذکر راشي نو داغه نبی ذکر راځي د زمي چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام مبارک سره پدریم اسمان باندې د احادیث مبارکه او د اسلامی تاریخ پرانا باندې هغه سره ملاقات شوه ماشاءالله. نورم اسمان ته چې کله نبی اکرم امام الانبیاء احمد مجتبی سیاح لامقا اقوم ول احمد مجتبی مبارک سلورب اسمان ته ورسېدو حضرت ادریس علیه السلام ورته استقبال او فرمایلو اخی ورته انتظار کولو او هغه سره حضرت ادریس علیه السلام سره په سلورم اسمان باندې دا نننې چې کوم شپه د مبارکه
په دې باندې غي سره ملاقات شوه. دغه رنګ پنځم اسمان ته چې کله آقا مولا احمد مجتبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورسېدو نو الته کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات شوه. پشپغم اسمان باندې ملاقات د حضرت موسی کلیم الله علیه السلام مبارک سره دغه ملاقات شوه او په اوم اسمان باندې د آقا مولا صلی الله علیه وسلم ملاقات د حضرت ابراهیم علیه السلام سره مبارک سره شو. په هر اسمان باندې هر یو نبی مختلف انبیاء کرام علیه السلام سره ملاقات شوی او یو خاص پیغامات او یو خاص هدایات هم چې کم دینو اغي مبارک دا غینا حاصل کړو. جی ماشاءالله دا خو د اسمانونو سفر او اسمانونو سفر او شو سدرۃ المنتہا ته حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک اور رسیدو. جبرئیل امین علیه السلام ور سره دی. جی جبرئیل امین علیه السلام آیا سدرۃ المنتہا نه مخ کې تله او نو تله سدرۃ المنتہا کې پات شو. حضور نبی کریم علیه السلام مبارک د سدرۃ المنتہا نه برا لا مکان ته تشریف یوړو کده دی وضاحتم وکړو. قربان حضرت جبرئیل امین علیه السلام دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره او تمام صحابه کرام تمام انبیاء کرام سره اغي مبارک چې کوم دنو وخت تر کړو او مبارک تمام تر رسولو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام سره وړو اسمانونو باندې سفر کړو. سدرۃ المنتہا تر رسیدلو. سدرۃ المنتہا دا یو ونه د جی یا دا یو مقام دی. جزاک الله خجی یا یو ونه دا او یا یو مقام دی چې دا د اسمان د اوم اسمان په سطح باندې دا غینه بر چې کم دی نو هغه واقع دی او دغه مقام د الله د ذات قریب ترین مقام دی چې هغه زه کله نبی کریم سدرۃ المنتہا تلو د سدرۃ المنتہا نه بر بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله تلو مخکی د جبرئیل امین علیه السلام په هغه مقام باندې رکوع شو. جبرئیل امین علیه السلام د هغه مقام نه بیا مخکې نو تلې د هغه مقام نه مخکې ورته اجازت بیا نو ملو شوی او آقا علیه السلام وړاندې د هغه نه تلو او داغه مقام قربان دا هغه مقام چې په دې مقام باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کوم منځونو فرضیت ته او نور داسي روحاني نعمتونو هغه د معراج په دغه حساب باندې په دغه ځای کې د اسلامي تاریخ په مطابق باندې هغه ورته چې کوم دنو ملو شوی. ماشاءالله د منځ حواله سره لکه د منځونه اولن پنځه منځونه کنه د دې تعداد زیاتو که تعداد زیاتو مونږ پنځه کو د دې وجه سره او آیا پنځه چې کو نو ثواب د هغه منځونه دی چې اولن څومره فرضو. د معراج شریف په واقعیا کې الله رب العزت جل وعلا په ابتدا کې 50 منځونه فرض کړو دي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم کله واپس دنیا ته تشریف اوري کولا نو حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات شو. حضرت موسی علیه السلام مشوره ورکړه د روایت مطابق چې دا منځونه ډیر زیات دي او دا تاسو کم کړئ ځکه چې تاسو امت چې کم دي نو هغه کې د منځونو کول دومره پابندي او دومره باغی تکړه نه وي لہذا دا واپس تاسو د الله په درگاه کې سوال وکړي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه د مشورې مطابق واپس الله رب العزت بارگاه اقدس کې تلو او د قمه درخواست کړو او دا چې مختلف تګ راته کې دغه سدا تعداد په مزه کمیدو او دا 5 منځونو تر ورسېدو او الله رب العزت جل وعلا 5 منځونه یعنی د سحر منځ د ماسپخین منځ د مازیګر منځ د ماخام منځ او د ماسخوتن منځ دا فرض وګرځیدلو او څوک چې دا 5 منځونه کوي نو هغه 5 منځونو بس کوي به 5 ثواب ورله الله رب العزت جل وعلا د 500 ورکي. الله رب العزت جل وعلا محبوب فرمای چې کوي به 5 منځونه الله رب العزت جل وعلا ورله د 500 منځونو جواز اجر الله ورکي او د دې منځونو د تعداد د کمیدو اصل وجه چې کوم دی هغه د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم رحمت ته دا قال صلوات والسلام د امت سره شفقت باندې مبني دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغي مبارک خپل امت باندې شفقت فرمایلو
نو آقا علیه الصلاۃ والسلام ته موسی علیه السلام چې کله ملاقات وکړو نو هغه دوران کې چې کله مشوره ورکړه دا د منځونه دي او دا د مسلمانانو لپاره سخت دي، لہذا موسی علیه السلام مشوره ورکړه او هغه مبارک لاړل. نو الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حکم چې کم دین او هغه مبارک د موسی علیه السلام په حکم باندې چې کله واپس لاړو منځونو تعداد کې کمی راوست او درخواست وکړه نو دا یو عملی مظاهره بیا د دیو شو چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې کم دی هغه مبارک او هغه رحمت او هغه شفقت او هغه مینه او هغه امت سره هغه مبارک لاړل او د دې یو منځ دی د دې یو منځ چې کم دی نو هغه الله رب العزت جل وعلا ثواب انسان ته د پورا ټول منځونو ورکوي، د دې اهمیت ته د دې روحانيت کې د دې طاقت کې د دې قوت کې د دې په عبادت کې هیڅ قسمه کمی د منځ په کموالي سره نه دی راغلی. قربان ګران قدر مفتی صاحب د دین دا معلومات حاصلیږي دا پیغام دا نتیجه یا خلاصہ روزی چې الله جل جلاله په دربار اقدس کې د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ډیر خاطر او ډیر لحاظ پروت دی. او دویم نمبر دا کچری دا مشر د طرف نه په کشر باندې بوج واچولی شي او دا کشر دا بوج نشي اوچتولی، نو کشر له پکار دی چې مشر ته د خبرې اظهار وکي. بهشک دام پکې سبق پروت دی ځکه چې 50 منځونه نه 15 منځونه شو. بل ډېر غټ سبق پکې پروت دی. جی بالکل ماشاءالله. ګران قدر مفتی صاحب ګرانو کتونکو اوریدونکو ته په اخر کې تاسو څه پیغام ورکوي؟ قربان اخر کې دغه پیغام دی چې نن شپه د نوافل نن شپه د عبادت ته مشکلاتو کې گیر یو، پاکستان په مشکلاتو کې دی، ټول امت په مشکلاتو کې دی، غزا په مشکلاتو کې ده، ټول عالم اسلام په مشکلاتو کې دی. نن شپه لږ وخت ورکړي د الله رب العزت جل وعلا ذات بابرکات سره د شب معراج او د معراج النبی په مناسبت سره نوافل دوی کې منځونه دوی کې تلاوت د قران دوی کې او الله سره د پتور تیار کې مناجاتو کې زموږ د پاره تاسو د پرټ امت د پاره د مغفرت دعاګانی او د عالم اسلام د امن د پاره او خصوصا بالخصوص د پاک سرزمین د پاک وطن د پاک خوري د امن او امان د پاره د خصوصي دعاګانی ټول وکي. دغه پیغام د قربان جزاک الله. مفتی صاحب تاسو فرمایل چې نوافل دی وکي کنه دي په دغه شپه کې داسې مخصوص نفل مستند حدیثو کې راغلي دي او کنه مطلقاً نفل وکي؟ مطلق نفل د نفل چې کوم دی دا خو یو اضافي عبادت دی، اگر چې په بعضو احادیث مبارکو کې د معراج شریف په شپه باندې د نوافل مخصوص نوافل کولو هم چې کوم دی نو غشته دی ذکر موجود دی، خو چونکی هغه داسې چې هغه بعضی خبرې داسې چې هغه بعضی خلک هغه باندې کوم دی چې داشتا دانشتا نو مطلق نفل چې کوم دی دا په هر ټیم کې چې کوم دی نو کولای شي. نو که یو سړی مطلق نفل ته ودرېږي او خصوصا ځکه چې تاسو ته پته راځي چې د مکان او د زمان چې کوم دی ځان له یو فضیلت وي. نن دا زمان شپه د شب معراج شپه ده، نو شب معراج شپه باندې چې کوم دی نو خصوصي طور باندې که یو انسان نوافل وکي او څنګه چې دته آسان وي په کوم انداز باندې آساني په هغه انداز باندې چې کوم دی انسان لا نوافل کول پکاري. اس په دې کې صداسي غدشته چې خامخا به انسان چې کوم دی په یو خاص طریقه باندې هغه بکی چې څنګه پکار وي کو انسان چې کوم عبادت وکي کوم داسې بیا نو بیا خو بعض احادیث مبارکه او شتاله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک حدیث مبارک دی چې دا رجب دا یو شپم چې کوم دی چې په دې کې چا یو عمل کو نو د سلو کالو نیکیانه ورته الله ورکي په دې وشتم شپه باندې چا چې 12 رکعاته منځ ادا ک او بیا اخر کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او ویلې او سل پیری استغفار ویلې بیا سل پیری درود ویلې نو الله رب العزت جل وعلا به دا سره مستجاب الدعوات ګرځي او دغه انسان به چې کم دین الله رب العزت جل وعلا تمام تر چې څو ګناونی الله ورته معاف کی. دغه رګي فرمایي چې دا رجب کې یو ورځ یا یو شپه چې کم دی د دې کله انسان روزو نیسی د شپې قیام کی نو گویا کې چې کم دی نو سل کال روزو نیولې سل کال د چې کم شب بیداریو کا 27 وی رات باندې یو انسان چې کم دی نو کو دا 27 د سلو کالو نو داسي مخصوص چې کوم دې لپاره کړی دی خو ته موږ د علماو یا د مشرانو هغه خبره وایو چې کوم هغه خپل هغه تفردات وی هغه مبارکو
د مشاهدین وتی تجرباتونه وتی وي هغه لکه په دې شپه باندې سورۃ فاتحه یا دې سره یو بل سورۃ انسان ملو کی التحیه پر انسان کینی او بیا د سلام ور به دغه نه بعد سل پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وی استغفار وی بیا د استغفار ویل بعد درود شریف وی د دنیا او د آخرت چې څه زم دی غواړي وي خدای پاک ولا ورکي خدای پاک وې در دعا د قبولږي دا به انسان مستجاب الدعوات جوړ شي ټول ګناهونه ورته الله تبارک وتعالى معاف کوي لکه یو بل کتاب کې چې شپږ رکعات نفل په دوو سلام سره کول سورۃ فاتحین بعد و پیری سورۃ اخلاص ویل شپږ رکعات مکمل کېدو نه بعد 50 پیری درود ویل ان شاء الله چې هر حاجت به انسان دا پوره شي دا مخصوص شته د قربان او کچره دا مخصوص یو سره نه کوي نو مطلق نفل چې کوم د انسان کولای شي. جزاک الله مفتی صاحب تاسو عوام ته اسانه کا مطلق نفل آسانی سره به وشي که 2 رکعات او که 10 رکعات. بالکل جی بالکل. جزاک الله مفتی صاحب ز خپل طرف نه د خپل ټول ټیم د طرف نه تاسو شکریا ادا کوم. جزاکم الله خیر څنګه تاسو شکریا جی مننه تشکر او تاسو ټول ټیم دی الله خاطر بعد خوشاله لري چې په داسې خسته خپل موقع باندې د قوم د امت او د خلکو او سلام ځای کې یغې نگرانی کې ډیر مننه مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوږو عزتمندو ګران قدر مفتی صاحب په موضوع باندې لب کوشیو کا اخیری یو سو منټونه پاتې دي پدې کې زتا سوتا د دې خبرې وضاحت کومه واقعه معراج کله شوې ده. واقعه معراج کب ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرمائی جسمانی معراج نبوت په 11 کال یعنی هجرت نه 2 کاله مخکې د خپل د تر لور ام هانی اپنی چچا ذات همشیره ام هانی د کورنا د 28 رجب د دوشنبه شپه باندې شوی دی. خوږو عزتمندو ام هانی د کورنا مسجد حرام پورې معراج ابتدا بدی مبارک شارح بخاری علامہ محمود عینی حنفی رحمہ اللہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنہ پکور کې آرام فرماو چې شعب ابی طالب سرو د کور چت کولو شو فرشتہ دن داخله شو حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د کور نو چت کو مسجد حرام ته راوستو او حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې د پرکالی اثرو بیا د حضور نبی کریم علیه السلام سینه مبارک هغه پرانیستل شو زړه مبارک رو وستل شو او د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک دا اب زمزم او بو سره وینځل شو. نو دا د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا زړه وینځل دا برکات او د زیادت لپاره د ایمان تازګۍ د پاره خوږو عزتمندو خپل خبرو شو چونکه پروګرام ټایم هغه پوره شو. زه خپل طرف نه د خپل ټول ټیم د طرف نه ول د ګران قدر مفتی صاحب او بیا د ګرانو کتونکو اوریدونکو او کتونکو شکریا ادا کوم او ډیرو خلکو د دعاګانو التماس کړی دی. تاسو هم یو بل ته دعاګانې کوئ د چا کورونه آباد ني او ته دعا کوي چې الله کورونه آباد کړي د چا کورونه آباد یې الله دې اتفاق ورکړي الله دې نیک عمل بچي ورکړي. بنونه زمونږه خورکۍ پیرنی فقیرنی عائشہ زمان چې ریګولر پروګرام ګوري او ری شیر کوي هغوی هم د دعاګانو التماس کړی دی. هغوی وی دعاګانې راته کوي ګران کتونکي تاسو هم یو بل ته ټول دعاګانې کوئ. الله تعالی مو سره زما ایمان کامل کا فی امان الله.